بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. تر دې ځای پورې د سورة بقرې د ابتدا نه د هغه خلقو ذکر کېده چې کوم خلق د قرآن او د الله تعالی د قوانین منونکي وو، نو د هغې خلقو په باره کې الله تعالی ذکر د نتیجې وکړو چې واولئک هم المفلحون، همدا خلق کامیاب دي. اوس د هغه خلقو ذکر کیږي چې کوم خلق کلیام او صراحتا انکار کوي د الله تعالی د وحدانیت نه، د الله تعالی د کتاب د منلو نه. د هغه خلقو ذکر کیږي د دې نه چې ان الذين كفروا سواء عليهم. نو ان الذين بشک هغه خلق کفرو چې کافران شوي دي، سواء عليهم برابر خبره ده په دې باندې. اانذرتهم کچرته ته ویریدی، ام لم تنذرهم یا دی اونیری، لا یؤمنون دی ایمان نه راړي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته الله تعالی دا خبره واضحه کوي چې ای پیغمبر علیه السلام، ستا دا واز او نصیحت، ستا دا انذار، ستا دا یرول د عذاب الهی نه دا په دی باندې اثر نه کوي. که ته ډېر کوشش کوې خو ستا دا انذار او ستا دا چې کوم یرول دي دا په دی اثر نه کوي. دی دا خپل باطل عقیده او خپل د کفر دا چې کوم دین د دې پرېښودو ته تیار نه دي. نو چې نه دي تیار، نو لا یؤمنون دی ایمان نه راړي. که ویرې نو د یرولو نه باوجود هم دی په دې خپل عقیده او په دې خپل ایمان باندې کلک دي. نو ختم الله علی قلوبهم، ولې دی ایمان نه راړي؟ د ایمان د نه راړلو وجه دا ده، ختم الله علی قلوبهم، مهر لګولی دی الله تعالی د دی په زړونو باندې. نو د دی په زړونو باندې مهر دی، د حق خبره د زړه ته نه ورکوزېږي، د حق په خبره باندې دی سوچ او غور او فکر او تدبر نه کوي. وعلى سمعهم، او د دی په غوږونو باندې، نو په غوږونو باندې مهر دی د پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا واز، دا نصیحت، دا د الله تعالی دا کلام دا پینوري. وعلى ابصارهم، او په سترګو د دی باندې غشاوة پردی دي. پردی څه دي؟ پردی دا دي چې دی ته هغه د حق خبر نه ښکاري، معجزه د پیغمبر ورته نه ښکاري، او د الله تعالی د طرف نه چې کوم نصرت دی د پیغمبر سره هغه ورته نه ښکاري. بس صرف او صرف هغه د خپل باطلې طریقې د خپل کفر په وجه باندې د پیغمبر په دشمنۍ کې دی په مخ روان دي. لهذا وعلى ابصارهم غشاوة، د دی په سترګو باندې پردی دي. ولهم عذاب عظیم، او د دی دپاره لوی عذاب دی په قیامت کې چې الله تعالی به دی ته ورکوي. نو داسې عذاب دی چې د دغه عذاب انسان تصور هم نشي کولی، یو ډیر شدید عذاب دی. نو لهذا چې دغه خلقو ته الله تعالی عذاب ورکوي، نو د هغه خلقو ذکر تر دې پورې تام شو چې کوم خلق هغه خالص منکرین دي. نو ورپسې د دې ومن الناس نه د هغه خلقو ذکر شروع کیږي چې کوم خلق منافقین دي، مسلمانانو سره هم ځان شماري د دنیوي اغراض او مقاصدو دپاره، او کفارو سره هم ځان شماري چې هغوی نه ورته څه فایده میلاویږي، نو دغې ته منافقان ویلی شي. او په قرآن مجید کې منافقانو په باره کې الله ارشاد فرمایي چې ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، دا منافقان به د جهنم په لاندې طبقه کې. نو لهذا منافق سړی د هغه دی چې ظاهر یو شانتې ښکاره کوي او د هغه باطن بل شانتي. نو لهذا ومن الناس، بعضې د خلقو نه من هغه څوک دي یقولو چې وایي دی آمنا بالله، چې موږ ایمان راوړی دی په الله تعالی، وبالیوم الاخر، او په ورځ د آخرت باندې، وما هم بمؤمنین، او نه دی ایمان راوړونکي. صرف هغه ظاهري مفادو د پاره چې مسلمانانو ته په مال غنیمت کې کم مال میلاویږي، مسلمانانو ته کومه فتح میلاویږي، نو په هغې کې به زمونږ حصه او برخه وشي. نو د دغه کې د پاره خپل ځان مؤمن ثابتوي.
مسلمانانو تخپل ځان مؤمن د دې لپاره ثابتوي چې مسلمانانې د دې منافقانو دا چې کوم هغه کفر دی د دې کفر د وجې نه دی قتل نه کړي دی ته د دی اولاد ته د دی مال ته نقصان ونه رسي د دې دپاره صرف هغه ظاهري ایمان ښکاره کړی دی خجی نو لہذا دغه خلقو چې کم خلق منافقان دي نو په ژبه باندې خو وایي چې موږ ایمان نه وړی دی خو لیکن ایمان یې نه دی راوړی حقیقت کې هغه ایمان د دې لونو تمرکز شوی نه دی حقیقت کې دا خلق مؤمنان دي نه که چېرته مؤمنان وی نو دغه د منافقت دا جامه به نه اختیاروله صدق الله العظیم